پرون د پاکستان اور نیپال یو ډیر ګرم میچ شوی دی چې دا میچ ته پاکستان صرف په یو رنز باندې ګټلی دی. یو ډیر ګرم میچ شو، مکمل سکور کارډ در سره شریکوم. تاسو له دې معلومه وي چې د پاکستان شاهین لوبډله دا وخت په استرالیا کې موجوده ده. ټاپ ان ټي 20 سیریز دی چې په هغه کې د پاکستان شاهین لوبډله سیمی فائنل ته کوالیفای شوه. نیپال نه میچ ګټلو نه پس د پاکستان شاهین لوبډله سیمی فائنل ته کوالیفای شوه. خو نیپال سره چې کم پرون میچ شوی دی یو ډیر ګرم میچ شوی دی، اخر بالا پورې میچ تللی دی چې دا میچ صرف اور صرف په یو رنز باندې د پاکستان شاهین لوبډلې ګټلی دی. 1 اوور 8 رنز پاتې وو چې د پاکستان سپینر بالر چې کوم دی اکم بالر و به تاسو له سکور کارډ کې ښکاره شي، هغه دغه 1 اوور 8 رنز بچ کړي دي. 1 اوور 8 رنز بچ کړي او پاکستان ته دا میچ ګټلی دی. راځئ سکور کارډ طرف ته راځو. سکور کارډ کې تاسو ګورئ ډومبنی بیټینګ پاکستان کړی دی او پاکستان په دې کې 144 رنزونه جوړ کړي په 20 اوورونو کې 9 کھلاډیان یو ټو. پاکستان له طرف اوپنران چې کوم دی یو ځل ناکامه شوي دي. بیا یاسر خان 21 بال 18، ما صداقت 6 بال 1، محمد فائق 3 بال 2، عبدالصمد 25 بال 26. وکټ سخت وا پټ سختو کو سو جوا خو زمونږ چې کوم بیټسمنان دي ټوټلی فلاپ شوي دي. غازی غوري چې کوم دی دا یو وکټ کیپر بیټسمن دی چونکه حسیب الله سره زیاتې کیږي. غازی غوري د حسیب الله نه ښه کلاړی نه دی خو بیا هم د ګوره په ټیم کې 3 بال 4 رنزونه کړی دي. مبصر خان 5 بال 3، عرفان خان چې کوم دی عرفان خان یازی صاحب د کپتان دی چې د پکې ښه بیټینګ کړي 26 بال 42 رنزونه. مهران ممتاز 8 بال 10 کته. بیا محمد وسیم جونیئر چې کوم دی هغه هم سکور کړي خورانه بال گیم کړي، مطلب په 22 بال 23 رنزونه جوړ کړي دي. فیصل اکرم 3 بال 1، محمد سلمان چې کوم دی 1 بال 1 رنزونه کړي دي. ښه کوم د نیپال ټیم دی دغه بالنګ لاین اپ کوم ګورو نو ان کې یادو 4 اوور 32 2 وکټي، डी एस आयری 3 اوور 15 2 وکټي ښه بالنګونه ټول کړي دي. سومپال کامی 4 اوور 30 3 وکټي ښه بالنګ. لمیچینی چې کوم دی 4 اوور 28 وکټي هم نه چون کې دا د نیپال چې کوم دی داسې بازار دی چې لکه څنګه د افغانستان راشد خان دی خو دلته د وکټ نه دی ایستلی. کوشال مالا 1 اوور 9 وکټي هم نه او بورتل چې کوم دی 4 اوور 29 یو وکټ ایستلی دا. خو نیپال چې ورپسې بیټینګ روان کړ دی نیپال ورپسې کړي دي 143، پاکستان 144 او دوی ورپسې 143 کړي. په یو رن باندې پاکستان دا میچ ګټلی دی. دغه بیټینګ وګورئ نو بوټل 9 بال 4 رنزونه کړي دي، آصف شیخ 3 بال 27، پاوډل چې کوم دی د کپتان دی 44 بال 52 رنزونه ښه بیټینګ کړي دی. ګلشن جا 3 بال 4 رنزونه، डी एस आयری 21 بال 41، زبردست بیټینګ دی کړی. د په بیټینګ باندې دا میچ نیپال ته آسان شوی دی. لوکیش بام 7 بال 10 رنزونه، کوشال مالا 3 بال 2، عارف شیخ 2 بال 1. د پاکستان بالنګ موږ وګورو محمد سلمان 3 اوور 28 رنزونه یو وکټ ایکسپنسیو بالنګ کړی دی. محمد وسیم 4 اوور 28 2 وکټي، مهران ممتاز 4 اوور 20 وکټي هم نه، مبصر خان 4 اوور 29 وکټي هم نه، ما صداقت 1 اوور 8 وکټ یوم نه او فیصل اکرم چې کوم دی 4 اوور 29 او 2 وکټ ایشتري دي او میچ چې کوم دی هم فیصل اکرم ولا ګټل دي. ځکه اخرنی اور فیصل اکرم کولو چې 1 اوور 8 رنز پاتیو او هغه د بچ کړی دي 1 اوور 7 ور کړی دي او تم رنز نه دی ور کړی. نو په دې وجه باندې پاکستان په یو رنز باندې صرف او صرف په یو رنز باندې دا میچ ګټل دي او پاکستان ټیم په دې ټاپ ان ټي 20 سیریز کې سیمی فائنل ته کوالیفای شو. جی